أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. شلم رکودا د سوره بقره او د خلاصه او د حاصل درې خبرې دي. اوله خبره پدې کې دلایل دي په توحید د الله رب العالمین باندې. لس دلائل په توحید باندې بیانېږي. او دویمه خبره زجر دې رټنه ده مشرکانو ته. زجر ورکي شرک کوونکو ته چې د الله سره شرک او حصدار جوړي، خصوصا په شرک په تحلیل و تحریم سره چې د الله رب العالمین نما سوا دیو د بل چا په خبرو باندې یو چیز ته حلال وای یو چیز ته حرام وای. درېمه خبره تخویب او یرا د مشرکانو د پاره. نو اوله خبره پدې کې په دې اول آیات کې الله رب العالمین بیان کړل عقلی دلیلونه دي د پاره د اثبات د توحید او دا شان د استدلال د په احوال او انقلابات د لسو سيزونو سره. د لس سيزونه الله رب العالمین بیانوي چې په دې د احوال بدليږي، په دې کې انقلاب راځي. د الله رب العالمین په توحید باندې دلایل دي. الله و ان فی خلق السماوات والارض ان یقینا فی خلق السماوات په پیدا کولو د اسمانونو والارض او د زمکې کې. دا ان فی خلق السماوات والارض په دې آیات کې دا کم لس چیزونو باندې چې کم دلایل ذکر شوی دي په احوال او انقلابات د لسو چیزونو سره. ګور یو د السماوات، دویم والارض، دریم دی واختلاف الليل، سلورم والنهار، پینزم والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس، شپغم دی وما انزل الله من السماء من ماء، اوم فاحيا به الارض بعد موتها، اتم وبث فيها من كل دابة، او نهم وتصريف الرياح، او لسم والسحاب المسخر بين السماء والارض. دا لس احوال و انقلابات دا اللہ پا توحید بانی دلالت کئی. ان فی خلق السماوات یقنا پا پیدا کولو دا اسمانون والارض و دا زمکی کی. دا اسمان پا پیدایش کی او د زمکی په پیدایش کې په دې خلق کې اشاره ده د زمکی احوال ته او د اسمانونو احوال ته. احوال د اسمانونو لکه اوچتوالی ته ګوره بغیر د ستنو نه ودرېدل دي. دغه شان په دې کې عیب او نقصان نشته او الله محفوظ ساتل دي د راپریوتلو نه او د شیطانانو نه. بیا پای کې نور د سپوږمۍ د استوري دي داغي احوال ته ګوره. هر یو کې سوچ او فکر کوا، ناشنا قدرتونه د الله مخې لراشي. د زمکه احوال دا دي چې الله زمکه داسې غوړول ده، پای کې پراخي راوستل ده، پای کې ونی دي، پای کې نهرونه دي، پای کې غرونه دي، دریابونه دي، معدنیات دي، لارې دي، سړکونه دي وغیرہ. چې دا ناشنا قدرتونه د الله رب العالمین با ستامخ لراشي. ورپسې الله وی واختلاف الليل والنهار
واختلاف اللیل او په بدلیدو را بدلیدو د شپې و نهار او د ورځ کې په بدلیدو را بدلیدو د شپې او د ورځ کې یعنی د دې پتلو راتلو کې دغه شان زیاتېدل او کمیدل کله ورځ اوږده شي نو شپه لنډه شي او کله شپه اوږده شي نو ورځ هغه لنډه شي دا اختلاف د شپې او د ورځې او ورپسې الله تبارک وتعالى فرمایي والفلک التي او پکشتو هغه کی تجری چروانی فی البحر په دریاب کی هغه لانچونه بیړۍ او کشتۍ چې په دریاب کې رواني بما ينفع الناس بما فاغ سيزونو سرا ينفع الناس چې پیدا رسي خلقو ته بما فاغ سيزونو سرا ينفعو چې پیدا رسي الناس خلقو ته وما او فاغت کی انزل الله چې نازلی الله تعالی من السماء د اسمان نا مماین چوبدی دا انزل الله من السماء دا بیان دی تفصیل دی چې مماین چوبدی باران دی دیگه سوچ وکا فاحیا به الارض نو تازه کی الله تعالی پاغي سرزمکا احیا خپل ماندار چې ژوند کوي او د زمکه ژوند دار چې تازه شي باران پیوشي نو تازه شي نو فاحیا نو ژوند کوي الله تعالی به الارض فاغي سرزمکا بعد موتها ورستو د وچیدو دا غینا خپل ماندار چې ورستو د مرګ دا غینا خود زمکه مرګ دادي چې هغه وچشي سوکړه پیراشي نو بعد موتها ورستو د وچیدو دا غینا وبث فيها خور کړي دی الله تعالی په دې زمکه کې من کل دابتين د هر قسمه زنده سرونه هر قسم د سا مخلوق په کې الله رب العالمین پیدا کړی دی وتصریف الرياح او په چلولو د هواګانو کې والسحاب او په چلولو د وریځو کې په چلولو د هواګانو کې او په چلولو د وریځو کې المسخری اغه وریځي او اغه هواګانی چې تابعداري دي بین السماء والارض پمینز د اسمان او د زمکه کې نو سوچ پکې وکا چې دا وریځه نه د لاندې نه په سبوسین خطې ده نه د بارې نه په منځ کې دغه شان ولاړه ده چې تابع دي په منځ د اسمان او د ځمکه کې نو دا ټول چیزونه د لس احوال بدلیدل را بدلیدل او په دې کې انقلاب راتلل لآیات خامخا په دې کې ډېرې نښې دي لقوم د هغه قوم دپاره یعقلون چې د عقل نه کار اخلي کم قوم چې د عقل نه کار اخلي او دې ته سوچ او فکر کوي نو هغه د پاره په دې کې ډېر زیات نخې دي او ډېر زیات عبرتونه دي چې دین عبرت واخلي د ټولو چیزونو نه د الله رب العالمین په وحدانیت باندې خیسته دلایل شو الله و ان فی خلق السماوات یقینا په پیدا کولو د اسمانونو والارض او د زمکه کې واختلاف الليل او په بدلیدو را بدلیدو د شپې و نهار او د ورځ کې والفلک التي او په کشتو هغې کې تجری چې رواني په البحر په دریاب کې بما په هغه څیزونو سره ينفع الناس چې پیدا رسي خلکو ته وما او په هغه څه کې انزل الله چې رالیږلي دي الله تعالی من السماء د اسمان نه من ماء چې اوبه دي فاحیا به الارض نو تازه کوي الله تعالی په دې سره ځمکه بعد موتها وروستو د وچوالي د دینه وبث فيها او خواره کړي دی الله تعالی په دې کې من کل دابه د هر قسمه زنده سرنا وتصریف الرياح او په چلولو د هواګانو کې والسحاب او د وریځو کې المسخری چې هغه تابعدار دی بین السماء والارض په منځ د اسمان او د ځمکې کې لآیات خامخا ډېرې نښې دي لقوم د هغه قوم دپاره یعقلون چې د عقل نه کار اخلي
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.